چې کومه دا غونډه ده په دې روډ باندې د کوم دا گاډي چې تیز رفتاری کوي په دې باندې روزانه اکسیډنټ دی دا غټه ډبي چې دي په بل ورځ باندې یو ورځ اکسیډنټ وکړ صدوه کسان ول سال بیا دوه کسان ول مړ شو نو دا غي په وجه باندې خلک قوم تنگ شو قوم نن راغون شو دی د دې لپاره خپل فیصله کوي چې به سرکار په دې باندې دا کوم گاډي چې دی 755 یوټان د دې ډرایور دومره زیاتې کړي چې دا بالکل د هغه سیټ نه راوخته دی او دې سیټ په کچا کې دا موټرسایکل والا ولال دی په ولاړه باندې واري دی ګران مینوالو تاسو ورور اجازه مومن يم د یو نوي پروګرام سره امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه کې بستئ کتونکو فضل الله محمد محمد ګټ چوک کې موجود یم کتونکو دلته کې چې کم دی ورځ مخکې اکسیډنټ شوی په د روډ باندې کم کسان چې هغه مړ شوی نو دا غي په باره کې کم دی دغه جرګه چې کم دی هغه دلته کې راغونډه شوی ده نو دلته مخکې بزو د مشرانو سره خبرې کوو زمنګ سره اوسئ ملک فردوس صاحب دلته کې چې کم دا جرګه راغونډه شوی ده د کې کمی فیصله وشولې بسم الله الرحمن الرحیم د نننۍ جرګه د ټول مومن قوم جرګه ده په دې کې به فیصله کیږي او دا چې کوم جرګه چې په کومه غرض باندې راغونډه شوې ده نو هغه د چې د روډ باندې کوم اکسیډنټ کیږي ډېر بشمار خلک د روډ باندې شهیدان شو نو په دې کې موږ د حکومت نم دا مطالبه کوو چې د ټریفیک نظام د بهتر کولو لپاره دی او د سپیډ کنټرول کولو لپاره دلته پولیس د ټریفیک چې کوم اهلکار دی هغه په ځای باندې ودري کوم ګاډي چې ډېر زیات سپیډ وي اور سپیډ نو هغه ته په مقامانه جرمانه ورکول کیږي او هغه په تانه کې بندول شي سخت فیصله به کول غواړي ځکه به دا کنټرول کیږي دویمه خبره ده چې په دې جرګه کې به قوم فیصله کوي قوم خپل فیصله کوي چې راکه سارله اکسیډنټ کیږي چې د غفلت د وجنه د لاپرواهي د وجنه کم خلک شهیدان کیږي یا زخمین کیږي چې د نقصان رسي نو په هغه باندې به قوم جرمانه تړي چې رزمنګ به دا جرمانی هغه کې به دای د سرکار به پیڅکار نه بل خبره ده چې په دې کې به دا فیصله کیږي چې په آینده خدا نه خواسته به د څه واقعي اکسیډنټ کیږي په هغه کې به دیت مقرري قوم چې دا کور ولا تبا هغه څوک چې د منځ تللی دی په کې شهید شوی دی هغه ته به دیت ورکړي چې په قانون کې دي چې په شریعت کې دي زخمی لپاره هم خپل خبره کیږي زخمی به دارو کوي د هغه د علاج لپاره د مرهم پټۍ لپاره او د بچو د ساترې لپاره دا ټول خبرې وکړي او قوم به دې باندې ان شاء الله متفق کیږي او دا د ټول مومن قوم په سطح باندې دا جرګه د نه صرف شینواری لپاره د نصافي لپاره د ټول مومن قوم لپاره به دې کې فیصله کیږي ډیره زیاته مننه د ټیم راکول پر دوست ملک صاحب کتونکو دلته کې چې کم دی نو د جرګې یو مشر زموږ سره موجود دی لاول خپل انټروډکشن وکړي زمانو ملک شیر رحمان دی صافي او د محمد ګډ ریاست مسعود سره تعلق ساتم ملک شیر رحمان دا نن چې کومه غونډه ده د څه په حق باندې شوې ده لکه نن چې کومه دا غونډه ده په دې روډ باندې د کوم دا گاډي چې تیز رفتاری کوي په دې باندې روزانه اکسیډنټ دی دا غټه ډبي چې دي په بل ورځ باندې یو ورځ اکسیډنټ وکړ صدوه کسان ول سال بیا دوه کسان ول مړ شو نو دا غي په وجه باندې خلک قوم تنگ شو قوم نن راغون شو دی د دې لپاره خپل فیصله کوي چې به سرکار په دې باندې هیڅ قسم اقدام ونه اخیسته دا د ټریفیک لپاره د دې په کار د چې ټریفیک په خپل مقرر کی او دا کم سپیډ چې دی چې دا کنټرول کې د دې چې کم حد دی ځکه چې په کې فار زمونږ دکانونه دي زمونږ بازارونه دي دا خلک ډېر بې احتیاطۍ سره د باجوړ د ډریوران راځي که هغه وړوکی گاډی لري نو د دې لپاره نن قوم راغونډ شوی دی خپله یو فیصله کوي چې موږ به څه کوو د آینده لپاره موږ به د دې لپاره د آینده کې چې کومه د دې کوم مړی وشي یا زخم وشي یا اکسیډنټ وشي نو موږ به خپله د دې لپاره یو قومي فیصله کوو په هغه قسم باندې به د دې سره بیا تګلاره کوو هم په دې باره کې ټول قوم راغونډ شوی دی او نن انشاءالله چې موږ د دې لپاره یو کمیټي جوړه کړو او خپلې فیصلې وکړو ډیره مننه او دلته کې زموږ سره یو بل مشر موجود دی مشر څه پر اسویل غواړي د جرګې په حق باندې بسم الله الرحمن الرحیم جرګه خو الحمدلله ډیر مشران راغلي او د ټولو تحصیلونو مشران راغلي دي او ان شاء الله څه مثبت فیصله به کوي د دې اکسیډنټ حوالې سره خو زما خپل دا دغه دی چې یاره مونږ کرنل صاحب سره ویسي او ډي سي صاحب سره او حتی دا چې دي مونږ پوره من واکونه هم کړي دي ما سره هغې ریکارډ موجود دی چې یاره حکومت دې د روډ په منځ باندې هغه ایکیټ ولګوي ځای په ځای که برېکرې نه شي دا هایوې ده نو د ټریفک نظام دی دغه کې بل دا چې کوم غټ ګاډي اکسیډنټ کوي زما پیره دا دغه دی چې یاره دا غټ ګاډو دا ډریوران چې دي د کراچۍ د یوټان
دا ټول ټیک ټاکران دی او بل هغه نشي کړی شپې دغه مشرک تاسو راته لګ دا و په دې وخت کې څو اکسیډنټ دلته کې راغلي یا جی زما په نظر باندې دوا دا تقریبا 15 کسان دي کې دغه شو یو دغه میجر الله یو بخي او دوا د کراچۍ ګاډي والا او یو غزنانه و یو بل ماشوم نو زما خل 15 اکسیډنټ په دې وخت کې دنه وشو 15 لکه ځواني خاور غلاړي نو حکومت نه موږ په زور دغه کو چیرې قومي بم یو خلک به مشران به یو فیصله کوي او تاسو هم سو کوي کنه چې په دې روډ باندې دا روډ دورو یا کوي چې یو سیر نه بل سیر ته ګاډي نه راوړي وسو دا کم ګاډي چې دي 755 یو ټان د دې ډرایور دومره زیاتې کړې چې دا بالکل د هغه سیر نه راوختي دي او دې سیر په کچا کې دا موټرسایکل والا ولاړ دی او په ولاړه باندې والي دي نو زما په خیال کې د دې ډرایور دا ډوب ټیسټ وشي نو دا خامخا پازیټیو راځي او په د باندې د 302 پر شخه مخه کټ کیږي ډیره زیاته مننه کتونکو حکومت نه هم پکار دي چې د دې څو غم وکي پرس کا ټریفیک والا د ټریفیک ورکی چونکه دا یو غټ روډ دی کم چې د باجوړ لار دغه په دې زبانی دغه بسونه هم زی نو یو څو اکسیډنټ کې دلته کې پاپتا کې 5 اکسیډنټ رال 15 کسان چې کم دی هغه شهیدان شو نو حکومت نه پکار ده چې د دې لپاره څه اقدامات وکړي